غریب لیدلی وي هغه کتاب نه علاوه نور څه لیدلي هم نه وي. یاره څه دي او څه نه دي هغه به چې کمدنو فتوا ولګوي. هلکه اول ځان وګوره، جهان وګوره، دین خدمت وګوره. خطیب را سر منبر بی انداز که مقام امر ربانی ندانن. دا خطیب صاحب د منبر د سر نه ارتاو کا دیړو د الله د دین تقاضا پیژني نه. خلکو یهودیانو عیسایانو یو بل سره اتحاد وکړو. د یهودو او د عیسایانو یو بل سره داسې ده چې قرآن مجید ویلي دي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یهودیان په هیڅ دین نه دي او عیسایان په هیڅ دین نه دي، په هیڅ دین باندې نه دي. یو بل ته کافر ویل او هغه اتفاق وکړو د دې په منځ کې چې کومه اختلافي مسله وه د قتل عیسی، یهودو ورته وی دا به نه چیړو او مسلمانانو ته به یو شو دا زمونږ او تاسو مخې ته خطره ده. نو نن ټول عیسایان د یهودو زیر اثر دي. هغه یو بل سره اتفاق وکړو او د مسلمانانو ملیانو اتفقوا علی الا یتفقوا. دی په دې اتفاق کړی چې موږ به اتفاق نه کوو که فرض اول من اختلاف است، چې زما چې کمدنو اولنی فرض اختلاف دی او مسله هم په هغه مسله هم عجز نه پوهېږي چې کومه مسله وایي په خپله نو الله ګواه دی که پرې پوهېږي چې د دې مسلې حیثیت څه دی او دا مسله چې کمدنو د څه دپاره ده او څه دي او په هغې باندې چې کمدنو داسې لګیایي چې بلکل د الله د یرې نه بغیر. خو داسې معلومیږي چې نه د الله یره ورسره وي او نه ورسره چې کمدنو چې ته احساس چې د دین او د آخرتو د دې احساس ورسره هم ني چې الله ته به ودرېږم او بې دلیله په هغې کې نه د قرآن آیات او نه چې کمدنو حدیث د نبي علیه الصلاة والسلام صرف او صرف د انتشار پیدا کولو دپاره. دا صرف د دې دپاره چې دا طلبه کرام رونه د درسونو نه خبر نشي او هسې نه چې درسونو له لاړ شي او د دې خلکو نه درس ونه کړي. نو ته ورته وکړه مونږ خو دا نه وي چې مونږ له دې راشي، خپله ورته وکړه قرآن ورته ووایه د دین تقاضا ورته پیش کړه. په سالمه غټه مدرسه دي، چتونه یي او ډېر څه پکې یي او په رمضان کې چې کمدنو صرف د چکر ځای یي، نه پکې قرآن او نه پکې بیان د قرآن. لوی لوی مدرسې د کراچۍ او په یوه کې د قرآن مجید درس نشته. که یي دا به د غریبانانو ورټي چې ته د پنجپیریانو ورټ پي مدرسه به ني غریبانانو چې ته ورټ غونده کې به یي هغې کې به درس شروع کړی. په کراچۍ کې چې خواره مدرسې د پنجپیریانو په هغې کې به چې کمدنو درس شروع کړی د یو هم درس کوي نو په خپله ورته هم نشي کولی نور هم څه کوي. د یهودو میشن دا دی چې ښه حق ورته معلومي او ضد او عناد کې یې نه مني. انتشار پیدا کول دا د یهودو کار دی، میشن دی د یهودو. دویم د هغې میشن چې دی نو اثارت الفتن، فتنې را پورته کول، جنگ جګړې، ډالهبازۍ او د هغې په منځ کې یو بل ویشتل، شیعه سني فسادات شي یو بل ویشتل شو. دا چې کمدنو چې د مسلمانانو په خپلو منځ کې هغې چې کمدنو یو بل ولي. بل چې کمدنو اشاعة النظریات الالحادیه، الحادی نظریات په مسلمانانو کې خورول، الحادی فکرونه خورول. او بل الارهاب الفکری و افساد الرأی العام، فکری انتشار پیدا کول و افساد الرأی العام.
او د عام خلکو سوچ بدلول کله ګرانۍ طرف ته سوچ بوتلل چې ګرانی رااله کله چې کمدنو د وهلو ټکولو طرف ته سوچ بوتلل کله به حیاي طرف ته لکانو طرف ته جنکو طرف ته